زما زوی ته اوس زمانه ځان خلاص کړه دې ځمکې ته دننه ورننوځه او وریځو ته بره وخېږه او که ته ما د وریځو نه راکوز نه کړې او د دې ځمکې د ویښ نه مې راونه باسلې نو بیا ما ته ووایه یاره دا ملیشه پرېږده سړي ووایه دا موږ ته پرېږده وایه دا ستا د پاتې کېدو ملک نه دی دا بې مشره رالو شوی خلک دی که چېرې بیا یې مشران مخې له راغله بیا زما ورته ودرېدو یقین په خدای وکړه چې دومره په بېعزتۍ به زما د ځای نه ځای که نه دومره په بېعزتۍ ولې چې که تاسو د عزت خلک وې د مشرانو ته یې وایم د مشرانو ته یې وایم چې که تاسو د عزت خلک وې او تاسو پښتانه وې او ستاسو چېرته قام نسب وې نو ستاسو کشرانو به داسې بیهیویر نه کو او پردی خویندې میندې به په سوشل میډیا باندې نه کنځلې خو بې نسله او بې ذاته خلک یې نو کشران هم دا ملګرو امیر صاحب په کنځلو ډېر زیات بد ګڼلی دي او بد ګڼل پې پکار هم دي چا چې هم دا کنځل کړي دي ډېر بد یې کړي دي موږ یې په سختو ټکو کې غندنه کوو او د چا مور خور ته کنځل کول زما په خیال دا د انسانیت کار نه دی دا د یو حیوان کار دی دا د یو ګنده مخلوق کار دی انسان د چا مور خور ته کنځل نشي کولی امیر صاحب دا کنځل چې تاسو ته کم شوي دي دا د مس مردان په وجه باندې شوي دي ښه خبره را تا هغې له عزت ورکړی دی خو تا هم لږ د حد نه سیوا عزت ورکړی دی لږ سوچ پکار دی مین پوینټ پکې دا دی چې که هغې کنځل کړي دي نو امیر صاحب تا هغې پورې کومې جامې پرېښي دي مسلمانه تا د هغې پوره نسل سپک که تا د خپلې خبرو کې دا ویلي چې تاسو انسانان نه یې که ستاسو عزت نشته تاسو بې عزته مخلوق یې دا ټول الفاظ زما په خیال د کنځلو نه زیات سخت دي او ډېر بد الفاظ دي او وایي که نه وي خر او ټټو کې فرق پکار دی دې ځای کې تا خر او ټټو کې فرق ونه کو تا ځان کې او دغه انسان کې هېڅ فرق نه دی پرېښی لہذا تا د تکبر ټولې نښې ختم کړلې تا د تکبر هغه حساب چې کوم لیمټ دی تا هغه کراس کړ تا دومره سختې خبرې کړي دي الفاظو باندې دې سوچ نه دی کړی امیر صاحب ډېر ښکلی سړی ډېر اعلی انسان دی خو الفاظو باندې دې سوچ نه دی کړی دا دې ډېر غټ زیاتې کړی دی ته وګوره تا کوم الفاظ استعمال کړي دي که چېرې ته په خپله لور خور په مور باندې خفه کېږي نو هغه هم نسل لري خاندان لري دې کې د دغه کسانو د دې د مشرانو ګناه خو نشته که نه ګناه خو د دغه کس د چا چې کنځل کړي دي لہذا هم په هغه موږي باندې تا ځان وتړو که چېرې د هغې نسل نه وي د هغې خاندان نه یا بې مشرانو لوی شوي نو بیا ځان ته هم سوچ وکړه تا هم الفاظو کې څه ګنجایش نه دی پرېښی هغه چې په کوم موږي تړلی شوی دی په هغه موږي ورسره ته وتړلی شوې تا په خپله هغه اخور له ځان ورسو